پیدا شو شاه انور شاه کشمیری دیوبند مشهور عالم شارح د ترمذی عارف الشذی کی اولیت تقسیمي قسمین او تاج اولیت دو قسم لري یو توي اولیت حقیقی دویم توي اولیت اضافی اولیت حقیقی د دې عبارت دی د حصول د تقدم په نسبت د کل ما عدا چې د هر سنا په حقیقت کې د کل ما عدا نه دی مقدم وي دغه ته وایي اولیت حقیقي او هر چې اولیت اضافي دی هغه عبارت دی د حصول د تقدم نه په نسبت د بعض ما عدا ټیک ده اولیت یو حدیث کې منسوب شوی دی عقل ته دویم حدیث شریف کې منسوب شوی دی قلم ته دویم حدیث شریف کې منسوب شوی دی نور د آقا نامدار محمد عربي صلی الله علیه وسلم ته خدغه اول ما خلق الله نوري دې کې اولیت حقیقي دی د کل ما عدا په اعتبار د مبارک علیه السلام د نور په تخلیق کې د هر چا نه اول دی او بیا په نسبت د بعض ما عدا دغه نه بعد چې اولیت ورته ثابت دی هغه عقل دی او بیا قلم دی وهلو مجره و توبه زما معزز حدیث پاک کې راځي سیرت حلبیه دا حدیث نقل کړي مبارک علیہ السلام د حضرت جبريل علیہ السلام د پوښتنه کوي کم عمرت من السنین یا جبريل اے جبريل تاسو کال عمر تیر کړي مقصد د مبارک دا دی چې ته مشر یو که زه مشر یم حضرت جبريل علی نبینا علیه الصلاة والسلام جواب ورکړي یا رسول الله زه چې رب کریم پیدا کړم هیڅ یو شی پیدا نو سوا د دې نه چې طبق یا فلک رابع کې ما یو نور لیدو یو ستاره مې لیده 70,000 سال به زما په نظر راتله 70,000 کال به زما د نظر نه غایب وه 72,000 سال دغه ستاره ما لیدلې بس دغه یو ستاره ما لیده او نور زه رب کریم دومره پخوا پیدا کړی وم چې بل څیز په دې ممکناتو کې زما په نظر ماته نه دی راغلی سوا د دغه یو کوکب او ستارې نه چې دا به ځلېده سید الکائنات رحمت عالم سید العرب والعجم سید ولد آدم محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک رب ذوالجلال وصفت ذاتی چې عزت دی قسم ورته خوري وعزت ربي انا ذلك الكوكب اے جبريل زما د رب ذوالجلال په عزت قسمي دغه ستورو دغه نور او دغه ستاره دا زوما مقصد د محبوب دا دی چې د هر سن اول خدای تعالی زما نور پیدا کړي دغه اولیت ما ته حاصل دی اجرب بکریم ضمیر د غایب راځي کل هو الاول مرجع دی ضمیر د غایب ذات محمد مصطفی دی صلی الله علیه وسلم دې د هر سن اول دی په کوم اعتبار په اعتبار د تخلیق د نورانیت د هر سن اول د مبارک نور دی مصنف عبدالرزاق کې حدیث موجود دی حضرت جابر سے راغی رسول الله مبارک نے پوښتنه کوي اخبرني عن اول شيء خلقه الله عز وجل قبل الاشياء یا رسول الله رب ذوالجلال چې په دې ممکناتو کې کوم سیز اول پیدا کړي د کل اشیاء په نسبت چې کوم سیز ته اولیت حاصل لې هغه متعلق ماته اخبار وکړه مبارک علیه السلام ورته وایي اول ما خلق الله نور نبيك يا جابر اے جابر د هر سن اول خدای تعالی ستاسو نبی نور پیدا کړی دی مبارک نور هم دی بشر هم دی بعضې کسان به درته وایي چې نه دا نورانیت د دې صفت دی خدا په اعتبار د صفت دی په اعتبار د علم او د هدایت دی نور دی او ذات د نورانیت نه دی حاصل دا ډېر کمزوری سوچ دی موږ اهل سنت والجماعه وایو د ده دا ذات هم نوراني و قرآن کریم کې چې راځي قد جاءکم من الله نور تفسیر د عبدالله ابن عباس سے پکې دا دی یعنی نبی
محض وصف نه دی بلکې نبی عبارت دی د ذات مال وصف نه د ده ذات هم نوراني دی دې وجې نه صحابه کرام د دې د ذات نه حکایت کوي چې دې مبارکو به کله کلام فرمایلو د ده د خولې مبارکې د مخکیني دوو غاښونو نه به یو رڼا راوتله که د شپې به وخندل د ده مبارکې د خولې او د بدن شریف دا رڼا په دیوال باندې به لکه د بټرۍ یا د بجلۍ د سپین پړق غوندې ور پرېوتله یو شاعر په اشعارو کې وایي چې مور بیبي په ستن پسې یو شپه ګرځېدله پاک رسول مسکۍ شولو ستنو ځلېدله پرک شولو رڼا شوه بیبي ویل لوړ د اسمان دی واه واه څومره ښایسته نبي سلطان دی عائشې صدیقې رضی الله عنها ستنه باندې کار کولو یوه کې تیل ختم شو ستن لاندې پرېوته کمره کې توره تیاره شوه د محمد مصطفی د پاک ذات کمرې ته رادن نه شو ګوره ذات یې نوراني دی داسې نوراني ذات دی کمرې ته رادن نه کېږي او مبارک صرف مسکراهټ او تبسم کوي مسکۍ کېږي او هغه د خولې مبارکې په رڼا کمره کې سپین پړق جوړېږي او هغه پرېوتې ستن عایشې صدیقې رضی الله عنها ته ښکارېږي غیر علی ذات نورانی دی په دې چې اول دی په دغه اعتبار د ټول مخلوق نه اول دی چې رب کریم د ده مبارک نور د هر څه نه اول پیدا کړی دی وآخرهم بعثا بعثت کې دی اخر دی یو نبوت دی یو د دې بعثت دی او اعلان او اظهار د نبوت دی اعلان او اظهار د نبوت او بعثت د دوی دا خو څلوېښت کلنۍ کې شوی دی او یو د دې نبوت دی نبوت دی ته هغه وخت کې ثابت و چې کله حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام د خټو د اوبو منځ کې اپروت یعنی حدیث د آدم علیه السلام قالب ته اجرا و نفخه د روح یا نه ده شوې كنت نبیا و آدم بین الماء والطین مبارک علیه السلام فرمایي زه هغه وخت کې د رب ذوالجلال نبي وم چې آدم علیه السلام د خټو د اوبو منځ کې اپروت و په دې ځای کې مشکال دی چې نبی خو هغه چاته وایي نبوت خو عبارت د سفارت نه دی دی به د رب کریم د کلام ترجماني عام بشر ته کوي د الله تعالی سفیر وي د خداوند متعال د کلام ترجمان وي دعوت الى النحو چلی خدای تعالی به دې رالیږلي دپاره د دعوت د احکامو د شرعي چې دی هغه وخت کې نبي شو چاته دعوت کړی دی چاته مبعوث جواب دا دی رب کریم د عرفات د میدان په خوا کې وادي نعمان کې د آدم علیه السلام د بچو د ارواح د ټول انسانیت را جمع کوي د خپل ربوبیت متعلق ترې وعده اخلي الست بربکم ای ارواحو ایا زه ستاسو رب نه یم تاسو ما رب ګڼئ که نه زما د ربوبیت اقرار کوئ که نه کشف الغمه الجمیع الامه د امام عبدالوهاب شعراني رحمت الله علیه کتاب دی په هغې کې روایت د علي کرم الله وجهه ذکر کوي اول چې د رب کریم دغې مطالبې ته جواب کوي چې الست بربکم روح د محمد مصطفی دی چې هغه مبارک اول جواب دی ورکوي چې بلا او اله العالمین موږ ستا د ربوبیت اقرار کوو موږ ستا په ربوبیت معترف یو ای اله بالکل ته زمونږ رب یې رب کریم چې وایي هو الاول دی اول دی په څه کې اول دی عالم ارواح کې چې ارواحونه رب کریم د خپل ربوبیت متعلق وعده اخلي چې الست بربکم اول جواب د بلا چې ورکوي اول اقرار چې کوي دا روح د محمد مصطفی دی او د نورو ارواحو ته دعوت د اقرار د ربوبیت د خدای تعالی ورکړو نو اطلاق د نبي به بالکل صحیح دی هغې ته مسج ورکوي تعلیم ورکوي چې ما وویل چې بلا او ته زموږ رب یې تاسو مې وایي چې بلا او ته زموږ رب یې نو نبي وایي دې ته چې دا به خلکو ته دعوت ورکوي نو كنت نبیا و آدم بین الماء والطین دا بالکل صادق دی او دا رښتونی کلام دی زما معزز قرآن کریم کې دې ته اشاره شوې ده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين یا رسول الله د رحمت په دې پاک زبان دې خلکو ته اعلان وکړه چې زما منځ زما زندگی زما وفات زما قرباني دا ټول د الله رب العالمین د رضا په خاطر دي
لا شريك له زمان رب شريك نلري وبذلك أمرت فدغ عبادت او فدغ إخلاص فدغ إقرار بوحدانية الله زه الله معبود ګرځولې یم شریک نه لري ولذلك أمرت فدې ماته امر کړی شوی دی وانا اول المسلمين هغه خلک چې رب کریم ته منقاد دي ګردن نهاد دي تسلیم دي مسلمانان ګرځېدلي دي په تمام غاړه ایښودونکو کې رب کریم ته مبارک وي اول زه یم اول رب کریم ته غاړه مه ایښودلې ده اله چې وایي هو الاول دی اول دی پس کې اول دی په دې کې اول دی چې دا څومره خلک چې رب کریم ته منقاد دي ګردن نهاد دي تسلیم دي مسلمانان دي په دې ټولو کې اول غاړه محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ایښودلې ده په دې کې اول دی ورشه ایمان مفصل او مجمل کې موږ تاسو وایو والبعث بعد الموت زموږ ایمان دی یقین دی په دوباره ژوند باندې پس د مرګ نه یو ورځ را روانه ده دا مړي به د قبر نه راپاسي بعض د امواتو به کېږي حشر به راځي حشرګاه میدان به لګي په دې زموږ ایمان دی خو دا چې اوس میدان محشر کې اول قدم ږدي دا به څوک وي دا چې اول قبر شلېږي او دې مبارک د حشرګاه میدان ته راوځي دا به څوک وي عبدالرحمن صفوري یو ثقه عالم تېر شوی نصحة المجالس داغه کتاب دی په هغې کې یو روایت نقل کوي چې کله رب کریم اراده وکړي د بعث د امواتو چې دا مړي راپاڅوم او د قیامت میدان ولګوم څلور فرشتګان به د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم قبر شریف ته راولېږي یو ملکه به راوړاندې شي د مبارک به ډېر القابات ذکر کړي یا امام المرسلین یا امام النبیین یا خیر خلق الله یا خیر الورا قم یا رسول الله تاسو راپاسئ نن د قیامت ورځ ده قبر نه راوځئ سر مبارک اوچت کړئ مبارک به اوري جواب به نه ورکوي دویمه ملکه به راشي د اول ملکې په نسبت ډېر القابات به رسول الله مبارک ته بیان کړي مبارک به اوري خاموش به جواب به نه ورکوي سر به نه ښکاره کوي درېیمه فرشته به راشي دغه مخکې دوه فرشتګانو نه ډېر القابات به د ده مبارک بیان کړي مبارک به اوري جواب به نه ورکوي څلورم مرتبه کې حضرت جبریل علیه السلام مبارک به راشي د مبارک علیه السلام د مزار په خوا کې به ودرېږي مبارک علیه السلام ته به وایي یا شفیع المذنبین ای د خپل امت شفاعت کوونکي پیغمبره چې تاسو رب کریم وعده کړې وه عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا چې رب کریم به تا د عرش عظیم الشان لاندې داسې مقام کې ودرئ داسې مقام ته به دې رسئ چې اولین د آخرین خلک به هغې کې ستا حمد و تعریف بیانوي نن ستا د امت د شفاعت ورځ ده هغه چې تا سره ستا رب وعده کړې وه چې ولسوف یعطیک ربک فترضى نن هغه وعده رښتونې کېږي سر ته اوچت کړئ قدم د میدان محشر په ځمکه کېږدئ مبارک فرمایي انا اول من تنشق عنه الارض زه اول هغه انسان یم چې کله دا قبر شلېږي او میدان د قیامت کې اول قدم ږدم مبارک وایي دا به زه یم ځکه رب کریم وایي هو الاول دی اول دی په دې کې اول دی د قیامت میدان چې جوش افراتفری بی گرمی بی گریه بی فریاد بی مصیبت بی هر انسان د خپل عمل مطابق د خپل خلو کې به گرفتاری څوک تر ګیټو څوک تر زنګونه څوک تر نامه څوک تر ستوني څوک به د خپلو خولو کې غوړغوړی خولې ډوب بی حضور تحرید رب کریم بوشی آواز براشی لمن الملک اليوم اے د دنیا د لږ محدود وقت عارضی بادشاهانو اے جبابرو اے اکاسرو اے فراعنو اے ظالمانو بدکارانو بادشاهانو نن ما ته جواب راکوي
په دنیا کې په کرسو باندې جګړې کولې د دنیا د بادشاهۍ دعوې هم لرلې نن ورځ د بادشاهۍ مستحق څوک دی جواب به څوک نشي ورکولی توان به نه لري خداوند متعال په آخر کې په خپله وایي چې لله الواحد القهار نن د یکتا ذات چې په وحدت حقیقي متصف دی اله العالمین چې واحد په دې معنی دی چې لا شریک له لا فی ذاته ولا فی صفاته ولا فی افعاله د اعلی شریک لري د ادنا شریک لري د بشر مساوي شریک لري دغه ذات چې واحد دی او قهار دی غالب دی دغه ذات بادشاهي ده د بخاري شریف حدیث دی خلک به تنګ شي جرګه به جوړه آدم علیہ السلام تبرش یا آدم علیہ السلام انت ابو البشر الذي خلقك الله بيده واسكنك في الجنة واسجد لك ملائكته الا تنظر الى ما نزل بنا اشفع لنا الى ربك اے آدم علیہ السلام تدطول البشریت ابی زمن مشری اغا انسانی اغا شرف و عظمت رب ذوالجلال در کرے چه بخبل ید بلا کیف الہ العالمین پیدا کرے جنت کی بیا وسولے فرشتی تا دے پا سجدہ گزر کری دیر انعامات و اکرامات در سر کری لیکن مصیبت چی پا مونگ را خطشو تاسو دیتا نگوری لخو زمون الہ العالمین تا شفاعتو گئی کنا اغا خلق چی دنیا کی در تروی چی دا باباگانو دربار تاو د بابا خوا ته ولې ورځې مخلوق ته ولې ورځې خیر الله ته ولې ورځې داري کې د رب کریم نه ولې نه غواړې داري کې د الله نه غواړه بابا ورکې چا راوستې وسیله ورکې چا راوستې هغې به بیا د حشرګاه په میدان کې دا خړې سترګې نیولي د مخلوق خوا ته به راځي د باباګانو قدمونو ته به راځي او هغې ته به وایي چې تاسو مونږ نن خلاص کوئ په اجماع د اولینو په اجماع د آخرینو په اجماع د ټولو خلکو اجماع د انبیاء توسل په زوات فاضله او احتیاج د عام بشر دغه خواص او بندګانو د باری تعالی ته دا ثابت شي چې نن دا د الله نیازبین بندګان خلاص نه کی ستاسو د خلاصي لار بني آدم علیه السلام په تواضع کوي ابو لست لها د دې شفاعت کبرا د دې شفاعت عظما مستحق زلیم ایو بل هستی دا قرآن زم یو بل بابا تلیکم اذهبو الى غیری اذهبو الى نوح زمان غیر یو بل کس تلاش نوح علیہ السلام تلاش مطلب دا دی کذا ابو البشر اولی اغا ابو البشر ثانی دی اغا تلاش جرگه نوح علیہ السلام تلاش یو بابای بل بابا ترالیگی خلقو تخی چه دا باباگان مخلاص نکی دا خلاصی لارم بل نشتا دا شرک نده شرک و آغا قبیح جرم ده آغا عظیم جرم ده که چا با دنیا کی شرک کرے قیامت کے بات اسکوٹ منکر شی واللہ ما کننا مشرکین قسم دے کہ منگا شرک کرے منگا مشرکان نہیں من کو شرک نه کړي اوس کدا عمل شرک شي د دنیا د کړي شرک نه مشرکان بالکل انکار کوي چې موږ شرک نه کړي نبی اسوف په دومره ظلم کې چې د قیامت په دغه سخت ورځ بیا شرک کوي یا د شرک تعلیم چاته ورکوي کدا شرک وي حضرت آدم علیه السلام دا خلق دا جرګه نوح علیه السلام ته ولې رالیږي نوح علیه السلام مبارک به تواضع کوي هغه به حضرت ابراهیم علیه السلام ته راولیږي ابراہیم علیہ السلام میں موسیٰ علیہ السلام ترولی گی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ترولی گی عیسیٰ علیہ السلام میں رحمت عالم سید ولد آدم نبی اکرم پاک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ترولی گی مبارک برشی مقام محمود کی دا عرش زی مشال لام دی بس اجنبا دی بپریزی مبارک فرمائی خداوند متعال بزمان پر یہ زبان دا غوق کے سے کلمات جاری کی چاہے وقت مات مخصوص پٹ ساتھو تردغ وقت الفاظ بل چاہتری دی خود نیشوی سے کلمات دے دا خدا تعالی حمد و تعریف گئی زمین دے سجدہ کی بیان کر آواز برش ارفع راسک یا محمد یا رسول اللہ سر رچت کا باز سر روچت کا قل تسمع خبر شروع کا تجي سوائي دبا أريديشي سمع الله لمن حمده قبل الله لمن حمده خبروك
څه خبره چې کې دا به قبلولی شي ستاسو خبره د اورېدو د قبلېدو قابله ده نور وایه څه چې وایې تاسو ته اجازت دی سل تعطوا سوال وکړه وغواړه څه غواړې هغه به درته عطا کولی شي شفع تشفع شفاعت شروع وکړه یا رسول الله ستاسو شفاعت قبول و منظور اچھا رب کریم وی هو الاول تکبیر جشن عید میلاد النبی بادشاہ سید مبارک رب کریم وی هو الاول دے اول دے پس کی اول دے دا چې مقام محمود کې دې سجده باندې پریوزي د قیامت په ورځ چې اول سجده لګي په دې کې به اول دی د قیامت په ورځ چې اول شفاعت کوي په دې کې به اول دی د قیامت په ورځ اول چې د چا شفاعت قبليږي په دې کې به اول دی بارک علیہ السلام فرمایي انا اول من یؤذن بالسجود له زه هغه ذات چې د قیامت په ورځ اول د سجدې اجازت به ما ته راکولی شي چې سجده ولګوه او زه هغه ذات انا اول شافع واول مشفع یوم القیامه د قیامت په ورځ چې اول سفارش کوي مبارک وایي دا به زه یم اول چې سفارش قبلیږي مبارک وایي دا به زه یم الله وی دی اول دی پس کی اول دی په شفاعت کول کې دی اول دی چې د مبارک شفاعت نی شروع کړي څوک دومره اختیار نه لري چې هغه کلام د شفاعت شروع پدې کې دی اول دی انس رضی الله عنه ته وعده دی سألت نبي الله ان يشفع لي فقال نعم رسول الله مبارک نے سوال وکړو نن دا بعض خلک درته وی کنه اذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله او بیا ورسره د ځان نه لاحقین لګي وإن استعنت بغیر الله فقد اشركت استعانت چې کې یو د الله نه کوه او سوال چې کې یو د الله نه کوه او بیا وی که د غیر الله نه د استعانت کو مشرک شوی لکه دا حدیث کې چرته راغلی حدیث ځان نور پسې لکه تړي ظالم حدیث پاک کې خدا نه دی راغلی کله دا حدیث دا مطلب وي چې سوال یوازې د الله نه کوه د بل چا نه مه کوه دا روایت د ترمذي دی محمد ابن عیسی ترمذي په خپل سنن او جامع کې دا حدیث ذکر کوي سألت نبی الله مبارک نے سوال کو چې یا رسول الله سوال درته کوم ان يشفع لي ما ته شفاعت کې د شرک فتوا لګولې شي په صحابي نه سوال مې ته وکړو ما ته شفاعت کې مبارک ورته دا زینه وی چې دا خو شرک دی غیر الله نه څنګه سوال کې تمانه د شفاعت سوالات کې مبارک ورته وی نعم بالکل بکوما هغه ډیر خيار دی به قربان د قیامت پورس بډیر رشي اولین اخرین خلق براجمي د یو لکسلی زر انبیاء السلام په شمول دغه دا براجمي ډیر ازدحام وي ابو وي چرته به ګورم مبارک ورته فرمایي چې ما د میزان په خوا کې ګوره دا ته به شفاعت د امت ته ولاړې به قربان کده غزه ما مندنه کې بیا مې د حوض کوثر په سر د ګوره زبدان ته ولاړې انا اعطيناك الكوثر مفسرین کرام به دیرش اقوال کوي یو قول چې امام بخاری ول ترجیح ور کوي هغه دا چې مراد د دین خیر کثیر دی یا مراد د دین حوض کوثر دی فعل وزن دی مراد د خیر کثیر دی او کدا ته به مندنه کې بیا مې د پولیس رات په غاړه ګوره زبدان ته ولاړې مبارک فرمایي انا اول من يجوز على الصراط اول چې پولیس رات باندې تیریږي مبارک وایي دا به زه یم وان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيه پولیس رات باندې د رب کریم حتمی فیصله ده ټول خلک به دې باندې ورود کوي تیریږي به یو نری پل دی اتق من الشعر وختن نری دی احد من السيف د تورې نه تیره دی ازلم من الليل د شپې نه تور دی 300 کاله یا 300 کاله په دې باندې مزل دی هر سړی به د خپل اخلاص او د عقیدې او د عمل مطابق په دې باندې مرور کوي بعضې کسان اول هغه جماعت چې په دې باندې تیریږي بعد د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم نه په نسبت د نورو خلکو کالبرق الخاطف لکه د بجلی دا پړک او دا کرنټ داسې به یو پړک کې به تیر شي بعضې کسان لکه د تیزې سینې پرک بعضې کسان لکه د تیز اس د منډې پرک
بعضې کسان به د ماشومانو په څلورو پښې پولو پې رواني فمخدوش ناجم زخمی وي خو نجات به حاصل کی مبارک چې دغه پس منظر ذکر کوي مسلم شریف کې حدیث موجود دی ونبیکم قائم فی جنب الصراط ویقول رب سلم مبارک وي اول چې پورې صراط باندې تیریږي پوری وزي مبارک وي دا به ظلم بیا به د پولیس صراط په غاړه کې ولاړې د امت باره کې به رب کریم ته الہ ته به سوال کوم چې الله دا امت مې سلامت پورې باسه امت مې سلامت را پورې باسه الله وی دی اول دی پس کې اول دی پولیس صراط باندې تیرېدونکي اول دی او څوک چې پولیس صراط باندې ووړي تیر شي مخامخ د جنت دروازه ده مبارک علیه السلام فرمایي انا اول من يقرأ باب الجنه اول چې د جنت دروازه کټکټاکي ټکي مبارک وي دا بم زیم الہ وي دی اول دی پس کې اول دی پډیر سيزونو کې اول دی پډیر اعتباراتو اول دی پډیر خوبیانو کې اول دی پډیر صفاتو کې اول دی خدا چې اول د جنت دروازې ته لاس وړي اول د جنت دروازه ټکي پدې کې اول دی مبارک وي اول د جنت دروازه بس ټکو اول چې د جنت زنجیر ته ګوتې وړي د جنت زنجیر خوځي د جنت دروازه کولاوي مبارک وي دا به زیم اول چې جنت ته دننه کېږي مبارک وي دا به زیم اول چې په جنت کې دننه د رب ذوالجلال دیدار کوي دا به هم محمد مصطفی وي الہ وی هو الاول دی اول دی په ډېر څیزونو کې اول دی اخلاقو کې اول دی تقوا کے اول لے انابت الاللہ کے اول لے خشیت من اللہ کے اول لے ورع کے اول لے حلم کے اول لے تحمل کے اول لے توازو کے عمل لے لن بدوایم حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدوان داری آنچی خوبان حمدارن تو تنہا داری دیو لک سلیل زرع انبیاء علیہ السلام و کمالات و خوبیان و محاسن ندم مبارک پزاد کے راجب دی اور پدی ہر وصف او دی ہر صفت کی دا ہر چاہ ندے خود تعالیٰ اول گرزولی دا ډیره طولاني موضوع ده ګنټه بیان پې نه ورکېږي خو زه مریض یم نور برایم راته اجازت نه راکوي وما علی الا البلاغ المبین خو اخر کې صرف دا یو خبره درته کوم چې دا کوم خلق د داسې محافلو نه خلق منع کوي یا بدعت ورته وایي نو تاسې ولیدل دې کې موږ څه بیان کړو خو د خپل پیغمبر علیه السلام صفات بس صرف دا امت د خپل محبوب د سیرت او د صفاتو نه غفلت کې پرېښودل غواړي چې دې ته خبر نشي همدغسې ناپوهۍ کې پاتې شي د مبارک علیه السلام باره کې خو بدي درته وایي ټیک د زموږ ورسره اتفاق هم دی چې کامیابي د مبارک علیه السلام په اتباع په طریقو کې ده خو بیا د هغه طریقې چې کوم ځای بیانېږي د هغه عقیده چې کوم ځای بیانېږي چې خلک دې کې ورپسې اتباع وکړي دا هغه سیرت چې کوم ځای بیانېږي چې خلک هغه زندګۍ کې هغه پسې اقتدا وکړي ازدواجي زندگی د کور دننه زندگی د هغې سنت قولي یا فعلي تقریري وغیره نو بیا هغې مجالسو ته بدعت وایي خو دا بدعت ستاسو د عوامو په وړاندې وایي ښه چې بیا موږ ورته وایو چې مخې ته راشه عربي کتاب وروړه عربي کتابونه 450 عربي کتابونه به درته مخې ته کېدم دا نن 100 کاله وړاندې یو کتاب کې خو د میلاد باندې رد پیش کړم ستا تاریخ خو چې ډېره منډه وې 40 کاله مخکې ستا تاریخ هم نشته دی زه به درته 600 کاله مخکې کتابونه ښایم چې هغه علماو دې مجلس ته مستحسن او مندوب او مستحب ویلي دي الله رب العزت دې د دې مجلس برکات موږ ټولو ته نصیب کړي د دغې خلکو مه منئ زوړ امام زړې تراویح دا زړې طریقې راکلګې کوي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین